رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې موږ د پاره پیغمبر او باعث د هدایت و داسې پیریانو د پاره قرآن کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سبا په مانځه ولاړو چرته په سفر کې نو د پیریانو یو ډله په لاره تیرېده نو هغوی چې خپل وطن ته لاړه نو ټول خپل خپلوان یې راټول کړل او هغوی ته وی چې انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد وخلقا مونږ خو یو داسې قرآن واورېد چې هغه سړی د نیکۍ طرف ته رابلي نو بیا د پیریانو یو مستقل وفد جوړ شو او راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکو چې ته به زمونږ ملک ته راځې او مونږ ته به هدایت کوې نو حضور صلی الله علیه وسلم بیا لاړو د هغې ملک ته عظیمه دنیا د پیریانو چې دا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مسلمانه شو دا هو قرآنی خبری دی بل ځای کې قرآن کې الله فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما پیریان او بنی آدم ندی پیدا کړی مگر دې د پاره چې دوی به زما عبادت کوي نو پیریانو بنی آدم سره جخت د پیریانو ذکر چې عبادت د پاره صرف پیریان او بنی آدم پیدا کړي عبادت بدوی نو پیریان هم داسې مکلف مخلوق دی لکه څنګه چې مونږ یو بیا دغه پیریان اوس خو زمونږ ملک داسې خلق به ګورئ اورئ به پیریان نشتا او پلانې نشتا او پلانې نشتا او خدای نشتا او رسول نشتا دا گند بلا خو په پاکستان کې ډېر زیات خو زه حقایق درته وایم چې قرآن او حدیث خو په خپل ځای صحیح دي او چې څه ویلي دي آمنا وصدق زه درته په دې دنیا کې خیر چې پاکابرو د دیوبند کې هغه پیره یو بزرگ لیدلی دی چې کم پیری جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلی د پیریانو عمر چې دی بیا سونه کالی مونږ په شان عمر نه دی د هغې عمر سونه کالی نو اکابرو د دیوبند کې هغه بزرګم تیر شوی دی چې چا هغه پیری لیدلی و چې کوم پیری جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو گویا هغه بزرگ ته بیا د بزرگانو تابعی وي ځکه چې کوم پیری پیغمبر لیدلی و نو دا پیری صحابي و او بیا څوک چې صحابي وګوري نو هغې ته تابعی وي بیا څوک چې تابعی وګوري هغې ته بیا تبع تابعی نو عزیزانو دا تبع تابعی کې دا ائمه مجتهدین هم ټول
اس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام شافعی او امام مالک او امام حنبل رحمهم الله تعالی وتبارک دا دومره لوی خلق تیر شوی دي، دومره لوی خلق چې کزه په دعوی سره درته وایم، په دعوی سره چې په ټول پاکستان کې صرف د شمار علماء به د شمار بشمار نه اسی دی خو بشمار مولیان خو ډیر زیات د شمار علماء به چې هغه به د امام ابو حنیفه او د امام شافعی او امام مالک او د امام حنبل په خبرو پویږي قدره د شمار علماء. بیا د امام ابو حنیفه عقل او فهم داغه زکاوت دا تپوس بیا اهل علم نه پکار او هغه اهل علم چې چا په یوشتو علوم باندې عبور وي، یوشت علم دي چې په دې ټول علوم عبور وي، هغه سړی نه بیا تپوس پکار دی چې امام ابو حنیفه د څومره لوی علم مالک سړی او زمون په دې آزاد ملک او په جمهوری ملک علاوه جمهوریت ته خطر ده. په پندای کې وایما جوړه ده ویاله جمهوریت ته خطر ده. جمهوریت ته خطر نه ده، دغه جنای ته خطر ده. جمهوریت خو جمهوریت څه ته وایي چې د عوام چې دي کلنعام دا ووټ ورکی دی منبرانو او کمو منبرانو لای چې ووټ ورکړی دی دا غي سودا د کروڑ نرالان دی نه کیږي، کروڑ نرالان دی سو زمون سودا خو په 15 روپے کیږي، مونږ خو مليان یو 15 روپے را کې کافرم درته بخو کنه جی. زمون سودا خو ډیر ارزانه دا هغه خو غاډ هغه پنجابي غویان دي د کروڑ نرالان دي سودا نه کی. حالا وی جمهوریت ته خطر په دې آزاد ملک خزو تم دا جرأت حاصل ده، خزو تم چې آغا د ملک په اخبار کې په غټه سرخی بیان ورکی چې کم حدیث کې لیکلي دي چې جنکای بداکی میچ نه کوي او ټینس بنه کوي، کم حدیث کی خزو تم دا جرأت حاصل دا چې د سړی د زامنو ملک وې او د انسان د بچو په دې حکومت وې دا خزبه ما به سکړې وې ورسره. نن خزر پاسی نو تدې خزنه دا تاسو کا چې و په خې پلشته تا کوم حدیث ویلې، تا کوم حدیثونه ویلې دي چې هغه حدیث کې درته ذوق ہے. نو چې زه راځي دغه تب جوړېږي چې زاغان کې لاست په سر د سروي تو دیان تلان د ځان ویرونا کوي، زاغان کې ناست په سر د سروي
توتیان تلاندې د ځان ویرونه کوي رزیلان پاسی عبدالعظیما په شریفانو اعتراضونه کوي زاغان کې لاست په سر د سروي توتیان تلاندې د ځان ویرونه کوي رزیلان پاسی عبدالعظیما په شریفانو اعتراضونه کوي رزیلان د زمانه او رزیل او پلیت د زمانه اغه نن را پاسی او کوم حدیث کې لیکلي دي چې د خزو اکی میچ ناروا اوای په ایمان تاسو ټولو کړه ټلویزیونونه شته لیدلیم دي چې نه کوه غاندامونه وای ها کمیس پرتوگی ویستی صرف نکره اغوسته او گین او د دنیا د لوندان ورته ناستی او دا ورته ګوري په دې ملک دا جرأت هم خزو وکړو دا جرأت چې کوم حدیث کې د مليانو دماغ خراب نو عزیزانو عرض داو چې مونږ داسې دور نه تیریږو لګیایو او داسې ملک نه تیریږو لګیایو چې زمونږ په ملک کې د دین دا مذاق اڑاوي ابل ورځ یو فوټو راغلی او په جنگ اخبار کې بے نظیر ناسته د قرآن لولي لیدلی مو ټولو کتلی ټول لیډرګي لیډر اخبارونه خو ګورئ که نور څه نه درځي اخبار خو ګورئ قرآن لګیا ده ګوري او لاندې لیکلي چې بے نظیر قرآن پڑھ رہی نو ما چې دا کوم قرآن ته دا ناسته ده دې قرآن کې لیکلي دي چې د ښځې جامې چې دی د هغې کپړه به هم پردی سړی نه ګوري دې قرآن کې لیکلي دي نو دې قرآن ته دا ناسته څنګه ده دا د قرآن سره ټوکی دي او دا که قرآن لستل او قرآن باندې عمل کول دې قرآن کې وقرنا فی بیوتکن دې قرآن کې لیکلي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن دې قرآن کې لیکلي نو بہرحال عرض داو چې ملک د هلاکت او د تباہی طرف ته په اعتبار د دین روان دی اسلام سره چې کوم مخول جوړ دی الله دې امان راکړي سبکی انجام بچي د دې ملک ناهلا راپاسی ناهلا او امام ابو حنیفه غوندې داسې خلق مشته په دې ملک چې امام ابو حنیفه ته کافر وای امام شافعی ته کافر وای امام مالک ته کافر وای هغه خلق سره زمونږ روزګار دی زمونږ روابط دي زمونږ تعلقات هغه خلق هم په دې ملک شته چې ابو بکر صدیق ته ظالم او کافر وای حضرت عمر ته ظالم او کافر وای حضرت عثمان ته ظالم او کافر وای د ټولو خلقو سره زمونږ روابط زمونږ تعلقات
نو تما ته وایه چې د کم ملک دا حالت دا هغه ملک بسان جان کم ملک چې یو جوکر ملک جوکر مونږ پاکستان جوکر ملک دی جوکر وی نقلی تا نقلیان او جوکران دا د جوکرانو بچی چې دي خو چې کم شی په امریکا کې وګوري یا د امریکې ریل وګوري په ټي وي باندې دا د جوکر بچی سباله هغه شی دویم شروع که تاسو خیال کړئ د امریکایانو دا لیونی براتله دلته به ګرځېده راګرځېده دا هیپیز کی دوی به یو شین غوندې پتلونه چولی و د جیم غوندې کپړه به وه او شین غوندې داسې مرداره وه تر اوسه پورې زمونږ د هلکانو ته وګوره هغه د هیپیز په شان کپړې پتلونونه دوی مجوي د هغوی سرونه د لیونیانو غوندې چې دوی کتلي دي هغسې سرونه د لیونیانو دویم جوړ کړي نو دا یو جوکر ملک دی نقلی خو چې د روس او د امریکې او د پیرنګیانو کم پاټ او جوکرتوب وګوري هغه دویم شو دا ملک به اعلی ملکیږي چې دې کې تقلید محمدي شروع شي زما سکار دی چې زه به د امریکې تقلید کوم تاسو د اخبارات وګورئ روزانه پکې د بار ملکونو د خزو د کپړو فیشن وی نو زمونږ د ملک خزو هغه لباس اچولې او بیا د هغه خزو فوټو وګورئ چا خزه داسې کړي دا خو ګورئ را ګورئ خدای مرکه چا خزه داسې کړي چا یو وخت بدل ته داسې کړي چا دا خو ګورئ دا سوق دی دا سوق د پاکستان یو لوی وزیر او لوی قانوندان دا غلور په انډیا کې لوی اډمر لوی اډمر اگر چې مونږه غډم توپ ته ثقافت وایو صحافت دا صحافیان یعنی غریب سړی که په دې سره ګډي کې وي دا ډم دی لخته دی او معتبر چې ګډي کې وي دا صحافي دی نه صحافي دی که څه ورته وي دا فنکار دا فنکار په ټي وي چې څوک ګډي کې فنکار شي او په سړک چې څوک ګډي کې اډم د دې داسې مثال دی لکه غل پراته دي تا په کاشوغه او خوړل الوا شو کما په ګوته او سټل غل کدا غل ته په کاشوغه خوري نو د الوا ده او کما په ګوته او سټل نو زغل خوري ما نو کدوې په ډیوی باندې غړیږي نو دا فنکاران دي او کوم په سرک چرته ګډ شوې دا ډمان نو زاغان کې لاست په سر د سروي توتیان ته لاندې د ځان ویرونا کوي رزلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي نن رزاله د زمانی چې دي ا معززین د زمانی دي او معزز د زمانی چې دي ا رزاله د زمانی دي نو عرض میں داو چې سوال د تقدیرو چې ارکلا قدرت لیکلی دي چې دا سړی به زما د لاسه مړ کیږي نو بیا په ما خدای پاک نیسی وای عزیزانو د دې آسان جواب آسان قرآن کې راځي چې
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. زه ترغه پورې یو قوم ته عذاب نه ورکوم چې سو پورې مې هغه قوم ته رسول نه لېږلی. د رسول ټکی کې د ائمه مجتهدینو لږ اختلاف. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې رسول نه مراد چې د عقل کامل او عقل سلیم مراد. زه ترغه پورې چاله عذاب نه ورکوم چې ترسو پورې مې هغه ته عقل کامل نه ورکړي. د دې مثال داسې دی لکه نابالغ معصوم چې مړ شي هغه چار څومره ګناه کړي خدای به پې نیسي. په دومره خو پوهېږئ تاسو کم سړی چې بالغ شوی نه نابالغ معصوم چې هر څومره ګناه او غلطۍ کړي وي هغه په خدای پاک کغلای کړي او کار څه کړي او چې بالغ شي او بیاو کی بیا به پیلیسی. زکا چې په بلوغ سره دغه عقل کامل او عقل سلیم راغی. چې عقل کامل پکې راغی نو د خاو د بد د تمیز ماده قدرت د په دماغ کې کې خو دا نو چې د خاو د بد ماده د په دماغ کې قدرت کې خو او دته او خودل چې دا کار خده او دا بد دی او ور سره بیا اختیار ورکو چې خاو بد می درته او خود اوس تا اختیار دی چې کپه دی خیل راځي او کپه دی بدل راځي. د جمعات د تاسو بار د سرک ته وځي او مان تاسو کوي چې جی ډبګړای تکمل ارتلې ده نو زتا ته وایم چې ډبګړای ته دا سرک نیخ په ډبګړای ورغلې ده او یو سرک داسي په سیول کوارټرونو په ریلوي کوارټرونو چراتاو شي او بیا په میشن هسپتال نو یو سرک ورته دام راغلی. نو ته چې سره د عقل د دول اشتلار پرې دې ډبګړای ته او په دې وګد روان شي دې کې زما څه ګناه شته؟ هاجي یعنی دا خو به نه وي چې دراته غلطه خودلې ده. تا ته وایم چې ډبګړای ته دا لنډ لار د 2 فرلانګه کې ډبګړای ده او کدا سي دي نو یو میل لار جوړیږي او ته ماته وایي چې یاره په دې لنډه نظم په دې وګده زم نو خدای دې بیخ بنیادم ورپسې وباسه او چې په لنډه نظم او په وګده